محترمو دوستانو، اسلامی کال ابتدا د محرم د میاشتې نه کیږي او د محرم میاشت یوه څو ورځې کیږي چې داخله سوې ده. په موږ او په تاسې باندې یو اسلامي کال تیر سه او په نوي اسلامي کال کې داخل سو. هر مسلمان د کال په اختتام کې باید لزان سره سوچ او فکر وکړي او محاسبه وکړي، خپل گریوان ته سر کته کړي او د تیر سوي کال حساب وکړي چې ما په تیر سوي کال کې کوم کوم کارونه کړي. تیر سوی کال ما څرنګه تیر که، په دې کال کې ما داسې کارونه ډیر وکړو چې هغه باندې خدای پاک خفه کېده، او که داسې کارونه مې ډیر وکړو چې په هغه باندې خدای پاک راضي کېده. که چیرې انسان داسې کار کړی چې هغه د الله رب العزت د رضا لپاره او نیک اعمال یې زیات کړي، لمونځ او دس خیرات او صدقات زکات حج او عمرې یې کړي، روزی په تیر سوي کال کې ډېرې نیولې، یعنی هغه اعمال یې کړي چې هغه د الله رب العزت د خوشحالي ذریعه په هغو اعمالو باندې د الله رب العزت شکریه ادا کول پکار دي. او مزید راتلونکی کال دا تیر روان کال لپاره تیاری کول پکار دي چې د هغه کال نه زیات د آخرت او د قبر لپاره دی تیاری وکړي چې په تیر سوي کال کې کوم اعمال کړي دي د هغه نه زیات دی نیک اعمال وکړي. او که چیرې یو انسان تیر سوی کال په غفلت کې تیر کړی، د الله رب العزت په ناراضګي کې تیر کړی، د الله رب العزت احکامات یې تر پښو لاندې کړي، د خدای پاک خبره نه یې منلې، د نبی علیه صلات وسلام په طریقو باندې نه یې تیر کړی، بیا د الله رب العزت نه په هغو تیر سوو ګناهو باندې د الله رب العزت نه مغفرت وغواړي، او آینده کال دغه روان کال اسلامي کال په دغه کې دغسې ور غافله نسی لکه څرنګه چې تیر کال د الله رب العزت د دین نه غافله سوی، د الله رب العزت په دربار کې وزاړي، په تیرو ګناهو باندې مغفرت طلب کی. کوم ګناهونه چې د انسان نه په تیر کال کې سوي دي، کوم غفلت کوم وخت چې د انسان د تیر کال ضایع سوی ده، دا روان کال دغه رنګه د انسان نه ضایع نسی او خپل آخرت ته د خپل الله رب العزت رضا ته تیار اوسي او نیکو اعمالو طرف ته متوجه سي چې نیک اعمال وکړي. دغه نیک اعمال دي چې الله رب العزت بیا د انسان ناراضي کیږي، دغه نیک اعمال دي چې الله رب العزت بیا د دنیا او د آخرت خوشحالیانې، د قبر راحت، د قبر عذابونه الله رب العزت په هغه سره لرې کوي، او الله رب العزت د قبر او د آخرت خوشحالیانې انسان ته ورکوي. نوی اسلامی کال ابتدا د محرم د میاشتې نه کیږي، او د محرم میاشت یوه څو ورځې کیږي چې شروع سوې ده. یو خو مسلمانانو ته دغه خبره یادول پکار دي چې اسلامی کال د محرم له میاشتې نه شروع کیږي. اکثره مسلمانان سپینګیري ځوانان دا له دې خبرې ناخبر دي چې اسلامی کال له کوم تاریخ نه شروع کیږي، او که پوښتنه وکړي چې انګریزي کال له کوم تاریخ نه شروع کیږي، وړکۍ بچی به جواب درکړي چې له جنوري نه شروع کیږي او په دسمبر باندې ختمیږي. لیکن د اسلامی کال د شروع کېدو او د اختتام کېدو نه اکثره مسلمانان بې خبره دي. مسلمان نه که یو سړی پوښتنه وکړي چې د اسلامی کال کله شروع کیږي، د اسلام د کال ابتدا له کومې میاشتې نه کیږي، نو بې خبره ده، او د اسلام آخري میاشت د کال کومه یوه ده بیا هم ناخبره ده. مسلمان ته دغه معلومات نسته. مسلمانانو ته خپل اقدار، خپل رواج، خپل دستور یادول پکار دي چې مسلمان ته خپل اسلامی هر دستور معلومي. نو اسلامی کال چې شروع کیږي د محرم د میاشتې نه شروع کیږي. اوله میاشت اسلامی کال محرم ده، او آخري میاشت د اسلامی کال ذی الحجه ده چې په کوم میاشت کې
لوی اختر راځي هغه میاشتې ته ذوالحجه ویل کیږي هغه خیري میاشت اسلامی کالو ده هر مسلمان ته باید اسلامی اقدار اسلامی طریقه معلومه وي دا د مسلمان لپاره ضروری ده چې مسلمان ته خپل اسلامی قوانین معلومي خپل اسلامی اقدار تاریخ خپل اسلامی کوم ضروری اشیاء چې د هغه معلومات د هر مسلمان لپاره د بوډا سپینګیری ځوان ماشوم لپاره ضروری دي چې خپل اسلامی تاریخ نه خبري نو د موږ او د تاسې اسلامی کال یو ختم سو او نوی کال رابرس د غیر مسلمو طریقه خدا د چې کله یو د دې کال ختم سی او بل کار رابرسي بیا دی په ګناه باندې لپاسه ګناه کې په غشپه باندې سی اول ورځ د جنوري شروع سی اول شپه د جنوري سی په 12 بجې د شپې کله رابرسي نو په ټولو مملکتو کې د اسلام په خلاف باندې د اسلامی اقدارو په خلاف باندې هغه چې الله رب العزت کوم شیان حرام کړی دی هغه کارونه غربي مملکتو کې کیږي لیکن مسلمانانو ته حکم ده چې په تاسې باندې اسلامی کال رابرسي تاسې به د الله رب العزت طرف ته متوجه یاستئ د الله رب العزت په تیرو نیکو اعمالو به د الله رب العزت شکریه ادا کوئ کوم غفلت چې درنه سوی ده کومه کوتاهي سوې ده کوم الله رب العزت ناراضګي اعمال درنه سوي دي په هغو باندې به الله رب العزت نه مغفرت طلب کوئ او د آینده کال لپاره به صحیح طریقه باندې ژوند تیرولو کوشش کوئ چې صحیح طریقه باندې د آینده کال تیر کړو خدای ته معلومات ده الله رب العزت خبر ده چې آینده محرم راځي بل کال اسلامی را بریزي په موږ او په تاسې کې به ډېرې ککرۍ خاوري که ځوان ده که بوډا ده که ماشوم ده که لوی سړی ده که طاقتور ده که بیمار ده که مالدار ده که غریب ده ډېر به کال ته د محرم په میاشت کې نه موجود دغه چهرې چې نن بارو نخه موږ او تاسې ته معلومیږي موږ او تاسې نظر پرې لګیږي او ښایسته معلومیږي دغه جسمونه چې موږ او تاسې دغو جسمو ته بهترین لباس راغونځو دغه معطر جامې چې موږ او تاسې په تن باندې په تن کوو او اغونځو یې آینده کال الله رب العزت په دې باندې عالم ده چې کوم جسم به د خاورو سره خاوري کوم دغه معطر دغه پاک او صاف جسم دا به د خاورو په ذراتو کې شامل سي او د خاورو په ذراتو کې به دی ذره ذره سي لیکن الله رب العزت سے مسلمانانو ته زندگی ورکړې ده دغه زندگی د دې لپاره چې دی خپل قبر او آخرت ښایسته کړي کوم انسان چې د آخرت لپاره عمل وکویا الله رب العزت په دغه دنیا هم ښایسته کوي دا د الله رب العزت وعده ده من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه الله رب العزت فرمایي چا چې نیک عمل په دې دنیا کې وکړو ښه کار یې وکړو نیکي یې وکړله دغه دنیا به زه ښایسته کړم او الله رب العزت فرمایي چې آخرت به تر دغه نه زیات ښایسته کړم نو انسان که آخرت کامیابه کول غواړي دنیا جوړول غواړي د الله رب العزت د انسان سره وعده ده چې نیک عمل وکړه دنیا او آخرت ته زه ښایسته کوم الله رب العزت به انسان راضي کوي په دنیا کې بیا به د انسان مخکې د آخرت والا هغه زندگی چې ابدي زندگی ده همیشه والا زندگی ده نه ختمېدو والا زندگی ده الله رب العزت په بیا هغه زندگی د انسان ښایسته کوي او الله رب العزت په خوشحالیانې ورکوي راحت به ورکوي اطمینان د غم نه لرې زندگی د تکلیفو نه پاکه زندگی به بیا الله رب العزت هغه انسان ته نصیب کوي لیکن یو انسان چې په دې دنیا کې د خپلو خواهشاتو نفسانیو پیروي کوي خپل خواهشات پر کول په دې دنیا کې غواړي خواهش یې سور ته وایي هغه دغه انسان لپاره بیا الله رب العزت د قبر او د آخرت سخت عذابونه تیار کړي واحد چې الله رب العزت د جنت او د قبر د راحت ذریعہ ګرځولې ده چې قبر کې انسان ته راحت میلاو شي قبر د جنت په غچو ګرځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای القبر روضة من رياض الجنة او حفر من حفر النيران دا قبر خود
انسان ته یو کنده ښکاریږي، لیکن دا په حقیقت کې یا خو د جنت یوه باغچه ده او یا د جهنم یوه کنده ده. لیکن دغه کنده او باغچه جوړول دغه د انسان د دنیا د عمل سره تعلق لري. قبر په ظاهر د ژوندي په سترګو باندې خو یوه کنده ده، د خاورو نه جوړ سوی کور ده، یو او بل طرف ته چاردیواري لګېدلې ده، لیکن انسان ته نه عذاب کې معلومیږي، نه په هغه کې انسان ته راحت او خوشحالي او جنت معلومیږي. لیکن نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی چې د دنیا سترګې د کله پټې سوې، دغه د قبر عذاب او راحت او جنت دغه د سترګو د دنیا په سترګو د دنیا په نظر باندې نشي لیدل کېدلی. چې کله د انسان د دنیا سترګې پټې سولې، انسان وفات سے بیا دته احساس کیږي، بیا به دته معلومات کیږي چې د قبر د ما د قبر زندگی دغه د جنت والا زندگی ده او که د عذاب والا زندگی ده. دغه قبر به الله رب العزت د جنت باغچه علما فرمایي د چا لپاره ګرځي چې کوم انسان الله رب العزت په د دنیا کې راضي، بیا به دغه قبر د دغه انسان لپاره د جنت باغچه ګرځي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله یو مسلمان وفات سی، نیک عمله سړی وفات سی، نیکوکاره سړی وفات سی، زندگی د الله رب العزت په دین تېره کړي، د نبی علیه الصلاة والسلام پیروي یې کړي، وفات سی، قبر کې چې کله کېښول سي، فرشتې پوښتنه وکړي، سوال جواب کې کامیاب سي، بیا فرشتې ورته فرمایي نم که نومة العروس، ویده سه. نبی علیه السلام فرمایي چې د جنت بستره ورته راوړل سي او په دې قبر کې ورته وغوړول سي، د جنت له جانب نه یوه دربچه ورته خلاصه سي، د جنت خوشبویګانې ورته راځي، د جنت نظارې ګوري، او الله رب العزت دغه قبر د خپل نظر په مقدار باندې ورته وسیع کړي، ورته فراخي کړي، او فرشتې ورته یایي چې ویده سه، د راحت وال خوب وکړه، د خوشحالي وال خوب وکړه، ته به د قیامت په ورځ باندې راپورته کول کېږي. او کچیر یو انسان بدعمله زندگی تیره کړي، د الله رب العزت نافرمانی یې کړی، الله رب العزت یې په دنیا کې ناراض کړی، بیا دغه قبر د هغه دپاره د جهنم ذریعه ګرځي، قبر د جهنم یوه کنده ګرځي. نبی علیه السلام فرمایي کله یو انسان بدعمله انسان په قبر کې کېښول سي، سوالات و جواباتو کې ناکام، بیا دغه فرشتې مختلف عذابونه نبی علیه الصلاة والسلام بیا د قبر بیان کړي. بعضی روایاتو کې راځي چې قبر پې تنګ سي، بعضی روایاتو کې راځي د جهنم یوه بستره په دې قبر کې ورته ویړی سي، تختې ورته راوړل سي، یوه تخته د جهنم له پاسه یوه د لاندې له طرف نه ورته کېښول سي، او دا سړی په منځ کې لکه خښته سي په کالب کې ایساره کړي، د جهنم له جانب نه یوه ګرمه کړکۍ ورته خلاصه سي، او همیشه هغه ته حرارت بدبویي د جهنمیانو ورته راځي. هغه انسان چې نیک عمل په دې دنیا کې وکویا، الله رب العزت یې راضي کویا، الله رب العزت په بیا د قبر خوشحالیانې ورکوي، د آخرت خوشحالیانې به ورکوي. کوم انسان چې په دنیا کې بدعملي وکړه، د خپلو خواهشاتو یې پیروي وکړله، دغه انسان ته به بیا الله رب العزت د قبر عذاب ورکوي، د الله رب العزت په د قیامت په ورځ باندې. نن څومره ګرمي ده، اگر که نن باران سوی ده، موسم یخ ده، لیکن اکثره خلق دا کوشش کی سزا د جماعت ته نه ننوځم، ولې ګرمي مې کیږي. انسان د هغه ګرمي ور په یاد کې سي، سترګه د قیامت په ورځ باندې د یوې نیزې په برابر باندې راسي. هر انسان به روایاتو کې راځي د خپلې ګناه مطابق په خوله کې ډوبي، هر انسان سره به خپله خوله لګېدلي، کوم انسان چې څرنګه زندگی تېره کړې د عمره به په خپله خوله کې ډوبي. روایاتو کې راځي بعضې انسانان به تر ګونډو، بعضی انسانان به تر نامو با، بعضی انسانان تر غاړو، بعضی انسانان به تر خپلو چخشکو تر د خولې پورې ډوبي، بعضی انسانان به پوره پوره په خپلو خولو کې ډوب سوي د بدعملي له وجې. انسان باندې چې د دین لپاره تکلیف برداشت کړي، الله رب العزت په بیا د انسان دنیا او آخرت ښایسته کوي. علما فرمایي که چیرې یو انسان دا کول غواړي چې د ما د قبر الله رب العزت د جنت باغچه وګرځوي، نو دی دغه څلور اعمال په کثرت سره کوي. یو د همیشه لمونځ په پابندي سره کې د لمونځ قضایي، د دی د لمونځ نه قضا کول غواړي،
لمونځ دې همیشه په پابندي سره کې د لمونځ دې خاص خیال وساتي د دغه انسان چې دی د لمانځه خیال ساتي د لمانځه نه غافله کیږي د لمونځ په قضا کولو باندې ډېر خفه کیږي دغه انسان ته به الله رب العزت د قبر راحت او خوشحالیان او دغه قبر به د جنت باغچه ورته ګرځي بل دوم عمل صدقه دې په کثرت سره کی خپل مال دې الله رب العزت په لاره کې ورکوي خپل مال دې فقراء او مساکین او محتاج او کونډو یتیمانو ته د الله رب العزت د رضا لپاره ورکوي نام او د نمود لپاره نه چې دی خپل دنیا کې عزت تلاش کوي نوم لپاره پیسې باسي چې چیرې نوم لویزي په هغه کې خپل مال لګوي چې چیرې نوم نه وي پټه چیرې صدقه نه دوم عمل علما فرمایي چې صدقه دې په کثرت سره کوي کوم انسان چې صدقه کوي نبی علیہ السلام فرمایلی دي الصدقه تطفئ به غضب الرب د خدای پاک غصه په صدقه باندې سړي او الله رب العزت انسان د بد مرګ نه بچ کوي د صدقې په وجه سره کوم انسان چې په کثرت سره صدقه کوي الله رب العزت به دته بد مرګ نه راولي مرګ به په ښه حالت کې ورته راځي مرګ به په بهترین حالت کې ورته راځي په داسې حالت کې به ورته راځي چې د په خوله باندې به لا اله الا الله کلمه جاری دریم عمل علما ذکر کوي چې کوم انسان دا کول غواړي چې ما د قبر ښایسته سي قبر مې د باغچه وګرځي د قرآن مجید تلاوت ډیر کی روایاتو کې راځي چې قرآن مجید سره د چا په دنیا کې محبت په قبر کې بلد سره د قرآن مجید مرګري چې تر څو پورې دغه انسان د الله رب العزت د فیصلې نه وروسته جنت ته داخل کړی نه تر وخت پورې به د قرآن مجید دغه انسان نه جلا کیږي څلورم عمل د انسان لپاره چې د لپاره د کامیابی او د قبر د باغچې ذریعہ د چې د قبر په جوړیږي او قبر د جنت خو نه ورته ګرځي علما فرمایي د تسبیحات زیاتې خپل زبر د الله رب العزت په ذکر باندې جاری او ساری وسل همیشه دی روان دا دکانداری کی کپروت تک ولار دا همیشه دی الله رب العزت تسبیحات یای کوم انسان سے دغه سلور اعمال زیات کی دغه سلور اعمال په پابندی سره کی علما فرمایي چې الله رب العزت په دغه انسان قبر د جنت باغچه ګرځي دغه انسان باغه انسان چې الله رب العزت په دغه قبر د جنت باغچه او د راحت ذریعہ ورته وګرځي او کوم انسان چې سلور نور اعمال په دنیا کې کی الله رب العزت په دغه قبر د جهنم کند ورته ګرځي علما فرمایي چې کچیر یو انسان په دنیا کې درواغ یې دغه درواغ د انسان د دنیا او د آخرت د تباہی ذریعہ ده او دغه درواغ په وجه به الله رب العزت دغه قبر د تنګي او د قبر به د جهنم یو کند ورته ګرځي ځکه الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایلی لعنت الله علی الکاذبین خو درواغزن سړي باندې د لعنت او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو صحابي راځي یا رسول الله مسلمان زنا کولای شي نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې زنا د مسلمان نه کیږي غلا تیر کیږي نبی علیہ السلام ورته فرمایي غلا تیر کیږي یو څو نور غټ غټ ګناهونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابي ذکر اخر کې ورته راځي یا رسول الله مسلمان درواغ یای نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایتو کې راځي ملا ټیکې لګول او راوچت مسلمان درواغ نشي ویل هر بد عملی دی مسلمان نکیزی او الله رب العزت اغه مسلمان ته د توبې په وجه سره مغفرت کوي لیکن مسلمان به درواغ نه یای دا د مسلمان شیونه ده مسلمان او درواغ په منځ کې تفاوت ته تضاد ته سره ضد دي یو سړی به مسلمان یا درواغ دی وایي دا نشي کېدای نو د انسان د قبر د عذاب ذریعہ او د آخرت د هلاکت ذریعہ اول نمبر درواغ کوم انسان سے درواغ یای دی په خپل ځان باندې د قبر عذاب راولي دی په خپل ځان لپاره د قبر هغه تنګوالی راولي دی په خپل ځان باندې قبر تنګي دی خپل ځان لپاره د قبر عذاب تیارولو ته د قبر عذاب جوړولو ته لګیا د قبر عذاب جوړوي په دنیا کې دریم نمبر علما فرمایي خائن سړی خیانت سے څوک کی امانت ور سره کی خول څه خبره امانت ته مال امانت ته شی امانت ور سره کی خول څه وای دا خیانت دغه خائن سړی دغه انسان هغه څوک چې دی د قبر عذاب د ځان لپاره تیاری څلورم نمبر علما فرمایي چغلخور د دوه مسلمانانو په منځ کې څوک شیطانی دو مسلمانان په دعوه سره راولي اصلاح د مسلمانانو په منځ کې نه کی مسلمانانو په منځ کې فساد پیدا کوي مسلمانان دی بل ضد ته تیاری او بل سره په جګړه راولي د دوه مسلمانانو په منځ کې
فساد خپروي، د دوه مسلمانانو په منځ کې دشمني غورځوي. دغه مسلمان دغه انسان هغه څوک دی چې الله رب العزت په ده ته د قبر عذاب ورکوي. څلورم نمبر د خپلو بولو نه ځان نه بچ کوي، جامې مرداړي د خپلو متازو نه ځان نه بچ کوي. ځکه یو روایت کې راځي نبی علیه صلات وسلام په اس باندې روان، په سورلۍ باندې سپور روان، دوه قبرونه راله. نبی علیه صلات وسلام سورلۍ ټوپ واچو. صحابه فرمایي چې قریب و نبی علیه صلات وسلام د خپل سورلۍ نه غورځېدلی. نبی علیه السلام را کوز سویا او یو شین بوټی راوشکاو، هغه بیا مات که په یو قبر یې مودر او په بل قبر یې مودر. صحابه پوښتنه کې یا رسول الله دا خو د عجیبه کار وکړو، دا ولې؟ نبی علیه صلات وسلام ته فرمایي چې په دغو دوو قبرو په خاوندانو باندې عذاب ده، الله رب العزت په عذاب رانیولي ده اگر که دوی مسلمانان. یا رسول الله د څه شي په وجه باندې عذاب ده؟ یو چغلخور. نبی علیه السلام فرمایي اگر که دومره غټ یا ګناهونه نه دي د تاسې په نظر کې، الله رب العزت د قبر عذاب دوی ته ورکوي د چغلخوري په وجه سره. دا یو چغلخور ده، دو مسلمانانو په منځ کې به شیطاني بل نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل دا دوم قبر چې کوم ته الله رب العزت عذاب ورکوي دا هغه څوک دی چې له خپلو متازو نه بې ځان نه بچ کوو. ځکه چې له دې ګندګي نه انسان ځان بچ نه کړي نو ټول نیک اعمال تباہ و برباد، ټول عبادتونه تباہ و برباد. ځکه د عباداتو لپاره طهارت پاکي دغه شرط ده. نو کوم انسان چې دغه څلور کارونه کوي دی د خپل قبر عذاب د خپل ځان لپاره تیاروي. نو هر مسلمان باید داسې کوشش وکړي چې دغه خپل قبر دغه خپل آخرت دغه د جنت ذریعه وګرځوي، نیک اعمال په دې دنیا کې وکړي. حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه فرمای کله چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها وفات مو قبر ورته وکړي شویه، قبر ته م راواخیستله. ابو ذر رضی الله تعالی عنه فرمایي قبر ته ما آواز وکړی قبره ډېر خوش قسمته یې، نن خبر یې څوک درته را روانه ده؟ د پیغمبر علیه صلات وسلام لور ده، د حضرت علی رضی الله تعالی عنه بیبي او د حسنینو مور ته را روانه ده. ابو ذر رضی الله تعالی عنه فرمایي اچانک ما ته آواز د قبر نه راغی چې ابو ذر حسب او نسب ما ته په درد نه خوري، زه د حسب او د نسب جای نه یم، زه الله رب العزت اغ چا لپاره د راحت ذریعه ګرځولی یم چې کوم انسان د الله رب العزت رضا او نیک اعمال په دنیا کې وکړي. چا چې نیک اعمال وکړلو، چا چې الله رب العزت راضي کړی د خدای په خبره ومنله، زه به د هغه دپاره د جنت باغچه یم، زه به د هغه دپاره د سترګو د نظر په مقدار باندې فراخیزمه، زه به د هغه دپاره د خپلې مور د غېږې غوندې ګرځم. لیکن کوم انسان که د ډېر لوی حسب او د نسب والی، ډېر لوی خاندان والی، ډېر لوی دینداره بچی، لیکن په خپله یې نیک عمل نه یې کړی، حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه ته دغه مځکه فرمایي چې هغه ته په ګټه باندې نه ورځم، هغه ته د عذاب ذریعه الله رب العزت ګرځولی یم، هغه ته د جهنم کند الله رب العزت ګرځولی یم. نو دنیا کې به انسان نیک عمل کی، بیا به الله رب العزت دغه مخکې کومه زندګي چې ده الله رب العزت په ده دپاره د جنت باغچه قبر ګرځوي. بیا به الله رب العزت د قیامت په ورځ باندې حساب او کتاب الله رب العزت ورسره اسانه کوي. بیا به الله رب العزت ته جنت ته په سلامتیا سره داخلوي. د دغه انسان سره وعده ده چې کوم انسان الله رب العزت په دنیا کې راضي کړ، الله رب العزت په آخرت کې دی راضي کوي. چې کوم انسان په دنیا کې الله رب العزت راضي نه کړ، هغه د دې امید نه ساتي چې الله رب العزت په ما راضي. انسان ته چې زندګي ملاو شوې ده د دې لپاره ملاو شوې ده چې نیک اعمال وکړي. الله رب العزت دې موږ او تاسو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي او الله رب العزت دې د هر قسمه ګناهو چې وساتي. وما علینا الا البلاغ.